کو دا الله تعالی په فضل سره او بیا د قائد محترم په خصوصي تربیت سره د هغې په رڼا کې کوو. دې کې چې څومره خبرې دي نو هغه د دوی نه زده شوي دي. یو زمانه داسې وه چې قائد محترم د 10 کالو نوجوان زلمی و او د جماعت مشري دوی ته د جماعت مشرانو د دوی په صلاحیت او د دوی په قابلیت باندې اوله کړې وه. یا خو هغه زمانه وه چې دوی نوجوانانو زلمی و او نن ماشاءالله چې هغوی په یو ښکلي صورت کې زمونږ او ستاسو په مخ کې تشریف فرما دي او تاسو خوش قسمته یئ. تقریبا 47 ورځې تاسو د قرآن کریم هغه ملغلرې هغه د هغوی نه زده کړې راغونډې کړې او هر چا د خپل بساط او د طاقت او د استعداد مطابق د هغې نه هغه ملغلرې راغونډې کړې. او ولې به نه راغونډئ چې خبره دومره اسانه ده، دومره خوندوره ده او دومره مزیداره ده. علماء کرام، طلباء کرام، مفتیان اعظام یې څه کوي چې هغه امیان زموږ وروڼه چې هغوی عربي علوم نه دي ویلي هغوی زموږ د قائد محترم په درس باندې پوهېږي. الحمدلله موږ د دوی نه اورېدلي دي. دوی د شیخ القرآن رحمه الله تاریخ هغه په هره دوره کې د هغوی نوي نوي واقعات هغوی ذکر کوي. یو واقعه په تیرو درسونو کې د دوی نه موږ اورېدلې وه چې شیخ القرآن رحمه الله به فرمایل چې زمانه درس امیانو یې زده کړ، مولیانو زمانه درس یې زده نه کړ، ځکه هغوی د صیغو په چکر کې دي چې دا کومه صیغه ده او دا کومه صیغه ده. د هغوی نه هغه طلبا ښه دي چې هغوی راشي په هغې کې دړي، په هغوی کې شوقي هغوی قرآن زده کولی شي. او په دې باندې به دوی یو واقعه ذکر کوله چې د شیخ القرآن رحمه الله نه به د نږدې کلي نه یو زمیندار امي سړی د تهجدو په ټایم کې راته او د شیخ القرآن رحمه الله نه به یې قرآن زده کو. په 3 کالو کې هغه قرآن زده کړی او د تشریح او د مفهوم سره. خو شیخ القرآن ورته ویل چې واپس لاړ شي درس کوي نو مولیان تا نه پرېږدي، خو ته به دا خبره کوې چې زه دې ماشومانو ته ناظره ښیم، قرآن ورته فی سبیل الله ښیم. نو چې کله د شیخ القرآن رحمه الله هغه شاګرد درس شروع کړ نو مولیان خبر شول او مولیانو د هغه د مناظرې دپاره خلک راجمع کړو چې موږ مناظره کوو. نو چې هغې کېناستل نو ملا ورته وي چې قاله څه صیغه ده. نو د شیخ القرآن شاګرد ورته وي چې د قاله مطلب څه دی. ملا له د قاله مطلب نه ورته او ده له د قاله صیغه نه ورتله، یا ورتله خو شیخ القرآن ورته ویلي چې ته به دې نښلې نه. نو هغې لاجوابه شو او د شیخ القرآن شاګرد شروع شو او چې قرآن کریم کې څومره آیاتونه په قاله باندې راغلي هغه یې شروع کړل. چې شروع یې کړل نو هغې لاجوابه شو چې ګوره پنجپیره شوی یې که نه. د دې وجې نه موږ د قائد محترم نه دا زده کړي دي چې د دوی د والد صاحب په درس کې مساوات فی تعلیم او الحمدلله هغه د دوی په درس کې هم په طریقه اعلی باندې موجود دی. زه ستاسو وخت نه اخلم، تاسو ته یو څو خبرې کوم د دې دپاره چې موږ او تاسو خپل مقصد وپېژنو. د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې مرکز او مرکزیت او جامعیت چې دا په موږ او تاسو کې نو موږ به تاسو آباد یو، موږ تاسو به برابر یو. قائد محترم به تاسو ته د 1 کال دپاره پلانینګ درکوي، د 1 کال دپاره به تاسو ته هدایات بیانوي چې آینده د تفسیر پورې به تاسو څه کوئ، تاسو په څه طریقه باندې عمل کوئ. یو زما درخواست تاسو ته دا دی چې څومره شاګردان د شیخ القرآن رحمه الله دي نو هغه زموږ شیوخ دي او قائد محترم زموږ د جماعت امیر دی او شیخ القرآن دوی دي. دا کوم چې د قائد محترم څومره شاګردان دي نو هغه لا د شیخ القرآن په درجه باندې لا نه دي فایز. اگر چې هغوی کې صلاحیت شته الحمدلله موږ به د خدمت دپاره وړاندې کیږو او د دوی چې دا کوم نوی نسل شاګردان دي دوی به درس و تدریس کوي انشاءالله تعالی. خو دا یو فاصله به ساتو چې کوم زموږ مشران دي هغه شیوخ قرآن او شیوخ الحدیث دي او څومره چې زموږ کشران دي نو هغه لا دغه منصب ته نه دي رسېدلي. نو انشاءالله تعالی چې دا جماعت به په صحیح طریقه باندې روانه. دویمه خبره چې د مرکز نه د کومې خبرې هدایات نه وي شي نو ځان د په دنیا کې په پوسټونو باندې، په کمنټونو باندې، په تجزیو باندې مه ارامېږئ
چې پلار موجودي نو د زامنو جواب ته ضرورت نه وي، چې پلار موجودي نو زامن جرګې نه کوي، چې پلار موجودي نو زامن دومره مخکې نه ځي. مونږه د قائد محترم روحاني بچیو الحمدلله، مونږ به د جماعت میشن زده کوو، او چې کله د جماعت میشن مونږ زده کړو نو د دوی د هدایاتو مطابق په خپلو علاقو کې به انشاءالله تعالی مونږ کار کوو. دې ته خو به تیاري وکنه. دې مجلس ته زمونږه د صوبایي کابینې زمونږه ناظم اعلی ابو عمر مولانا شمس الحدید طاهری صاحب، مولانا فیاض اشاعتی صاحب، ناظم نشر اشاعت جماعت اشاعت توحید و سنت خیبر پختونخوا، زمون جناب مولانا مومن گل صاحب خادم اعلی د دې مرکز. او زه به تاسو ته خبره دا وکم چې د شیخ القرآن رحمه الله هم عمر د هغه هم ګیره سپیره شو قائد محترم، او ماشاءالله اوس هم د هغې هغه جذبه او د هغې هغه تقواوالی هغه د هلکانو نوجوانونه زیات دي الحمدلله، الله دې زیات کړي. مولانا مومن ګل صاحب هغه سړی دی چې دلته کې هغې د قائد محترم سره 37-38 سال د قرآن کریم د علومو خدمت وکړو او دې مرکز ته هغې ځان تیار کړی دی، او الله دې له مزید توفیق ورکړي. زمونږه مرکزي مبلغ مولانا عبدالحق رباني صاحب هغې تشریف راوړی دی. په دې مجلس کې چې دا څومره علما دي دا د قائد محترم شاګردان دي، او چې کوم کشران دي مونږ د دوی د بچو په حیثیت کې او کوم چې د دوی همزولي دي هغه د دوی رونه دي، کوم چې د شیخ القرآن رحمه الله شاګردانو هغه د دوی ترونه دي. نو دا زموږ یو سلسله په دې روانه ده. خصوصي خبره دا ده چې آینده دپاره تاسو مرکز ته راځئ، الله دې ژوند راکړي نو بار بار مرکز ته راځئ. قائد محترم د خپل بې پناه صلاحیتونو په باب کې چې څومره کارنامې کړي دي نو هغه تاسو ته معلوم دي. یو په پوره پاکستان کې جماعت هغې منظم کړ الحمدلله، او دا په پوره دنیا کې منظم کېږي انشاءالله تعالی. خو جذبه به نه کوو بلکې د جذبې سره به حوصله ساتو. تشه جذبه زمارونو دا کار نه کوي، د جذبې سره حوصله استقامت د مشرانو د هدایاتو په رڼا کې به انشاءالله تعالی قدم ایږدو. د دوی په مشرۍ کې الحمدلله 15-16 چته مرکز هغه آباد شو، او نن هغه د تنګسیا علامه مونږ ته ښکاره کوي، مونږ او تاسو پکې نه ځایږو. دا مرکز له به توسیع ورکوو انشاءالله تعالی، دې ته به تیار یو انشاءالله تعالی. او د دې نه د مومن ګل صاحب د وینا مطابق دا به یو بین اقوامي یونیورسټي انشاءالله تعالی جوړو که خیري جوړو به کومه جوړوي تاسو اعلان وکړئ ماشاءالله. دویم د جماعت د چلولو دپاره دوی د شیخ القرآن رحمه الله کتابونه شایع کړل چې هغې کې د جماعت میشن و د جماعت فکر و چې په هغې کې څه کالې تاسو خوش قسمته یې. اصول سنت لرد البدعات قائد محترم په خپل خصوصي طریقه باندې هغه ولوستو، او د دې نه مخکې دا په 2003 کې 2002 کې مونږ د قائد محترم نه ویلو تاسو د سږنۍ دورې طلبا خوش قسمته یې چې تاسو د قائد محترم نه په خپله د شیخ القرآن رحمه الله هغه بهترین کتاب ووایي. د هغې نه علاوه ماهنامه التوحید و سنت هغه شایع کړه چې په هغې کې د جماعت پالیسي، د هغې نه علاوه د قرآن کریم ترجمه با محاوره په پښتو او په اردو کې، دارنګې د دوی هغه اصول د الوابل الصیب په نوم باندې د دوی د کورنۍ د طرفه الله هغې له ام یمان صاحبې له توفیق ورکړو، الله یې د هغې په علم کې د هغې په قلم کې مزید نور برکت واچوي چې نور هم دا فکر هغې را مخې ته کړي او مخې ته یې بوځي. د هغې نه علاوه د جماعت د متحد کول دپاره چې زموږ په زرګونو باندې مدارسو د وحدت المدارس الاسلامیه پاکستان په نوم باندې یو منظمه زموږ استاد دپاره جوړه کړه چې په هغې کې الحمدلله زموږ دوی امتحانات وشو، د هغې نتیجه هم تاسو واورېده، په هغې کې اول دویم دریم پوزیشنونه طلباو واخیستل، هغې ته امتحانات هم میلاو شو. دا یو څو خبرې ماتې ګوړې ما تاسو ته به طور تمهید وکړي چې آینده راځئ نو د 10 شعبان نه 2-3 ورځې مخکې به راځئ، او کم سے کم چې تاسو یو کس راغلی نو کال له 15 کسان راغلي چې 5 برابر شي، راځئ به که نه به راځئ. د خپلو بسترو سره د خپلو بیکونو سره به دې مرکز ته ټوټل کسان راځئ، او دلته چې څومره انتظامیه ده هغه به ستاسو تشکیل کوي. د دې مرکز خیال به ساتئ، د دې کلي د دې عوامو شکریه به ادا کوئ. قائد محترم تاسو ته اصول وخت په وخت باندې ویلي دي چې څومره د جماعتونو امیران دي مشران دي هغوی به
کلی کې به طلبا چا نه ساتل داسې رور راتله راتله چې هغه 45 به دوی ته پاتې شو نو د هغې په مقدار باندې به کلي کې خلکو طلبا ساتل نن په زرګونو باندې طلبا راغلي الحمدلله هغه مرکز کې د هغې نه زیات دي په جوماتونو کې د هغې نه زیات دي نو دا زمونږ کلی دی څنګه چې موږ غیرت او په خپل کلي باندې کوو دارنګې به انشاءالله تعالی د پنجپیر په کلي باندې به کوو به که نه به کوو د دوی سره به ښه تعلقات ساتو دوی ته به دعاګانې کوو ځکه دوی زموږ او ستاسو خدمت وکړو بلا تاخیر خبره اوږدېږي بعضې کسان خانجي ته وایي چې تاسو تکرار اوږدوئ نو زه مرګو ته یم چې دا د 38 سال کم سے کم مجموعه ده نو دی به خامخا څه وایي نو ما د قائد محترم په خدمت کې تقریبا 25 روژې تېرې کړي دي الله دې مزید توفیق لکه نو ما سره به هم څه معلومات دي الحمدلله بلا تاخیر زه دعوت د خطاب ورکوم قائد محترم امیر جماعت اشاعت توحید و سنت وصدر وحدت المدارس الاسلامیه پاکستان شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی چې هغوی تاسو ته د یو کال دپاره هدایات ووایي او زما بل یو خصوصي درخواست دی که دوی خفه کېږي نه قائد محترم وایي چې زه د شیخ القرآن شاګرد یم او ما د هغې نه په خصوصي طریقه کې بیعت کړی دی زما درخواست دی چې موږ د خپلو خصوصي چې ستاسو کومه طریقه ده د سلاسلو د عبادت او د ذکر و اذکار که د هغې نه موږ مستفیض وګرځولی شو نو موږ به ستاسو شکریه ادا کړو ممنون او مشکور به وګرځو او د قائد محترم د خصوصي خبرو نه وروستو به انشاءالله تعالی زمونږ رباني صاحب تشریف فرما دی هغې به خطاب کوي او ښایسته ښایسته نظمونه مرګو تیار کړي دي خو دا یو خبره ده چې په نظم کې به یا د توحید خبرې یا به د سنت خبرې یا به نعتي او که نظم وي نو د جماعت پالیسي به وي د شیخ القرآن رحمه الله تاریخ به وي د امیر محترم او د جماعت د مشرانو صلاحیتونه مخې ته کولي دا نه چې چا پسې بد ردي یا د چا توهین کولي یا د چا سپکوي نو دې نه به ځان ساتو زه بخښنه غواړم که زما نه په دې خبرو کې څه کمی شوي وما علینا الا البلاغ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللہ فرمائی آقا کسان چغی زما پا دین کی کوششوں کا محنتوں کا جہادوں کا نمنگ باغی زمنگ پلارو باندے مضبوط کو او یقیناً دا اللہ میت خاصا دا چا سرد چغا نیکان پرزگاری محترم و طلباء منگا تقریباً دا وصل و اخراج و ماسپخین و مازیگر پوری اللہ کتاب ہوئے ما ہوئے تاسو آورے دو تاسو بیایو بلتا ہوئے تقرار مکو دا اللہ کتاب باندے لگی دے دا یو دا سے عمل دے چود دے عمل مقابلہ حیث یو بل عمل نشی کولے زکا سورہ اعمال چی دی کاغا حج دے کاغا روجہ کاغا موز دے کاغا زکاة دے کاغا خیرات دے نو پا دی کتاب باندی ثابت دی او کدا کتاب لرے کتنا نظاہد ثبوت ویایت شے نشتے بنیاد او اصل محور اغدا اللہ کتاب دے
او ستاسو د الله د کتاب سره تعلق او د الله کتاب سره ودکېدلو پاسېدلو او د الله کتاب سره شپه او ورځ وه د الله کتاب سره سهار او ماښام دا د الله یو لوی احسان دی په موږ او تاسو چې موږ یې د دې خپل کتاب سره تړلي وو بیا په دې علاقه خصوصا په دې پنځپیر کلي دا د الله کرم او یو لوی نیم درس د قرآن حضرت شیخ القرآن وکړ او څه درس د هغوی په ژوند باندې ما وکړ او هغوی په خپل ځان باندې کېنولمه 1987 نواله تر دې نه تر دا باندې پیژنو چې موږ نه دوره او دارنګه سایرولی صاحب او نور مرګري چې هغوی په دې مرکز کې خدمت کړی دی شاهد خان او نور ګڼ مرګري زه هغې ټولو ډېر مشکور یم الله دې هغوی له ډېر اجر ورکړي جمال آباد چې په دې کلو کې هم طلبا ډېرو او هغوی خدمت کړی د پولیس انتظامیه چې هغوی هم وخت په وخت باندې رابطه ساتلې ده د شپې راغلي دي د ورځې راغلي دي او خیال ساتلې ده او څوکیداري کړې ده د دې طلباو او خیال ساتلې ده وخت په وخت باندې هغوی ګشتونه کړي دي ګرځېدلي دي زه د هغوی هم ډېر مشکور یم چې هغوی من سره په دې درس کې ښه مرسته او ملګرتیا کړې ده زه د هغه ملګرو هم ډېر مشکور یم چې زموږ دې ځای کې لنګر چلیږي او خدمت کېږي چې هغې کې هغوی تعاون کړی دی مالي امداد کړی دی ملګرتیا کړې ده زموږ دعا ده چې الله دې د هغوی په مالونو کې د هغوی په کورونو کې ډېر خیرونه او ډېر برکتونه واچوي که هغه نږدې او که هغه لرې او که هغه لږ امداد کړی او که ډېرې کړی والله دې د هغوی د هغه نیت مطابق او د هغوی د تعاون مطابق الله هغوی له اجر ورکړي او الله دې امداد وکړي زموږ د پنځپیر انتظامیه چې زموږ تنظیم دی ملګري دي د هغې امیر دی مولوي ابراهیم او نور ملګري چې هغوی نن هم ماښام انتظام کړی و پېشمني ته هم انتظام کړی و د دې لارو کوڅو د برابرولو د ګاډو انتظام کوي الله دې هغوی له هم ډېر اجر ورکړي زموږ درسو دا یو ریکارډ دی او دا که دنیا ته ښکاره کړی شي نو زما په خیال باندې دنیا به ګوتې په لاس کې ونیسي او حیران به پاتې شي چې داسې یو ځای چې په هغې کې د مختلفو ژبو خلک ځوانان بوډاګان د مختلفو قومونو خلک د مختلفو ځایونو خلک او هغوی 200 او 300 کسان په یو ځای اوسېدل او 47 ورځې هغوی یو ځای وو د هغوی جنګ جګړه د هغوی شر د هغوی فساد هغه نه دی شوی او د هغوی مینه او د هغوی محبت هره دویمه ورځ باندې د ډومبای ورځې نه د یو بل سره زیاتېده د هغوی مینه او د محبت د یو بل سره ډېرېده په دې میانځ کې مېلمانه راغلي دي هم خلک راغلي د ټولو یوه خبره مشترکه وه چې کله به ما سره کېناستل نو هغوی به ما ته وایي چې نورې خبرې خو پرېږده موږ د یو خبرې ته حریان وو چې هر طالب مخې ته قرآن کریم پروت دی کاپي پرته وه قلم په لاس کې دی او د هغه ته چې موږ کتلي دي نو هغه 2 کارونه کړي دي یا هغه خپل قرآن مجید ته کتل او هغه خپل لیکلي کول او یا یې تا ته کتل بل طرف ته هغوی نه دي کتلي دویم دا چې موږ سترګې پټې کړې
نو مونږ به ویږي دې ځای کې هېڅوک نشته او ته یوازې درس کې لکه داسې متوجه او داسې په مینه او داسې په محبت هر طالب ناست و لکه چې هغه تږی او ګویا کې هغه اوس ناست دی د هغه باندې به د ستړیتوب آثار هم نه ښکارېدل دا د ټولو مېلمنو اتفاقي خبره وه دا مینه دا محبت دا د الله په کتاب باندې راځي او دا دنیا ته موږ ښکاره کړل چې که تاسو امن غواړئ تاسو مینه غواړئ تاسو محبت غواړئ تاسو شر او جنگ ختمول غواړئ نو راشئ د هغې زنده مثال درته ښیو چې د قرآن کریم درس راغلی دي نو د هغې مینه وګورئ د هغې محبت وګورئ د هغې جانثاري د یو بل سره وګورئ هغې یو بل په خپل باندې بل غوره کوي ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه او د هغې مینه او د هغې محبت وګورئ چې د هغې د خپلو ملګرو سره څومره مینه ده او د هغې د خپل استاد سره څومره مینه ده نو چې دا مینه په دې ځای کې راځي په مختلفو قومونو او مختلفو ژبو کې راځي نو دا په پوره ملک کې هم راتلی شي که چېرته په دې ملک کې د الله د کتاب درسونه عام شي دا زموږ یو اواز دی یو میشن دی چې دا مونږه چلو په دې د خلکو د عقیدې اصلاح کوو په دې د عمل اصلاح کوو په دې د معاشرې اصلاح کوو خو کله کله بعضې خلک یي چې هغوی د پولیس وردي واچوي او هغوی ډاکي کوي کله چې ونیولی شي نو هغه پولیس والا نه خو د پولیس وردي یې چولي نو په هغې باندې حکومت دوه دفعې لګوي یو پې د غلا لګوي او دویم پې د هغه وردی لګوي چې هغوی د پولیس وردي استعمال کړي څه خلک داسې نن د میډیا دور دی او ډېره اسانه شوې ده یو سړی کور ناست دي او هغه فیسبوک باندې کینی هغه لیبل د یو لګوي نوم د یو لیکي او کار د بل کوي څوک د اشاعت نوم لیکي څوک د پنځپیر نوم لیکي څوک د مرکز نوم لیکي څوک بل نوم لیکي او هغه چاته غوسۍ نو هغه ته کنځل شروع کي د هغه طرف نه بل کس د هغې نوم استعمال کړي او کنځل شروع کړي او په دې باندې هغې په دې ملک کې علما بدناموي دینداره بدناموي اهل اسلام بدناموي او دې نه بیا هغې مختلف قسمه خلک پیدا کوي غلام احمد قادیاني هغه ملاو پټکې والو غټه ګیرې وه او ډېره ښه قوارې جوړه کړې وه خو د دین په جامه کې هغه دین بدنامو دغسې سړی د اشاعت نوم استعمالوي او وي د اشاعت نه نو زه تاسو ته دا وایم چې که یو سړی نوم استعمالوي یا هغه یو لیبل استعمالوي نو هغه به زمونږ نه وي زمونږ خبره به هغه وي د وحدت المدارس الاسلامیه د پیج نه یا د زما په نوم باندې چې کوم پیج دی د هغې نه یو خبره ورکړی شوه نو هغه به او که د بل نوم نه ورکړی موقف نه وي هغه به چا د ځان نه لیکلي یو څوک به ځان له اړوي یو به یو څه وایي یو بل به بل څه وایي دویم دا زمونږ جماعت غیر سیاسی جماعت دی من په سیاست کې کوم چې په دې ملک کې د الیکشنو او سیاست طریقه ده من په دې کې حصه نه ده اخیستې خو موږ دې سیاسي طریقې ته کفر نه وایو دنیاوي او کار دی دنیاوي کار دی دین نه دی من دا ورته وایو چې دنیاوي کار دی او دین نه دی او موږ دا نه وایو چې دا کفر دی او چې کوم سړی په دې کې شریک نو هغه کافر دی نه موږ دا فتوی
نه مخکې لګولي نه نن لګو او نه یې سبا لګو منګه دې ملک ته پاکستان ته یا اسلامي مملکت وایو او منګه دې ته دار کفر نه ویلي دي نه ورته اوس وایو او نه ورته بیا وایو بلکې موږ وایو په دنیا کې دا ملک د مسلمانانو دپاره پناهګاه ده دا واحد ملک دی چې په دې ملک کې د قرآن کریم درسونه او دوره دنیا را جمع ده او لوډ سپیکر لګېدلي دي او درس کیږي او په هغې هېڅ پابندي نشته ډېر ملکونه دي چې په هغې کې 10 کس هم نشي یو ځای کولی او پاکستان کې دا ازادي شته دا زمونږ کا نه وي چې مونږ کار نه کوو مونږ خبره کېنه بابا کېنه یا بابا ته لار په لار کوي کځي په افغانستان کې تنګ شي او هغه په بل ملک کې تنګ شي نو هغه دې ملک ته راشي او په دې ملک کې پناه والي او دې ملک کې ولا کیمپونه ولګوي او کېنه او دې ملک کې ولا ځای ورکوي ټیک دی کمایش دی لاین او هغه هر څوک جوړولی شي چې جوړوي نو هره طریقه باندې او ملا له خو بیا ډېر چل ورځي هغه د توت بیګیانې نه توت هم جوړوي خو چې د هغوی نه تاسو کې د دلایلو او د صحیح دلایلو نو بیا په هغې کې جواب نشته بهرحال زمونږ دا نظریه ده چې پاکستان د مسلمانانو مملکت دی او موحدین یو کول دي او الحمدلله ثم الحمدلله هغه شروع دی الله رب العالمین د دې جماعت کار دنو د دې جماعت کار الحمدلله ثم الحمدلله هغه په سلو کې تقریبا او یا فیصد شروع دی او دا 10% پاتې دی زمونږ مدارس دي الحمدلله ثم الحمدلله غمنابا 18-20,000 خریزت دا دویم ځلیت او بهترینه کارکردګي هغه دې بورډ ښکاره کړه او انشاءالله زما امید دی که تاسو طلبا دا خپل بورډ ګڼئ او تاسو دا مناسب ګڼئ چې دا بورډ نور مخکې لاړ شي نو تاسو ټول به په دې بورډ کې امتحان ورکوي دا به یو د فخر خبره وي چې ما څخه د هغه بورډ سند دی چې په هغې کې صرف موحدین دي او په هغې کې صرف متبعین د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي په هغې کې د مشرک شته او نه بدعتي شته دا د دې جماعت او د دې بورډ فایده ده د دې جماعت د دې بورډ دپاره موږ دفتر برابر کړی او الحمدلله ثم الحمدلله هغه صرف هغه دفتر باندې 45 लाख روپۍ موږ ولګولي او داسې هم جوړ کړ چې ملګرو ته به انشاءالله ډېره اسانتیا وي او د هرې علاقې ملګري به د هغې سره رابطه او تعلق ساتلی شي او ډېر په اسانه باندې به زمونږ خپلو ملګرو ته د هغې فایدې او د هغې خیر رسي یو بله خبره کوم طلبای او طلبا ډېر مخلص خلک دي دوی کې خلوصي او د دوی کې د انفعال ماده ډېره وي نو کله چې دوی د یو استاد څخه لاړ شي او د استاد څخه سبق وایي نو په ده د هغه اثر لازما راځي خو کله کله داسې چې د یو استاد اثر پرې زیات شي هغه دا نه ګوري چې د دې استاد د خپل استاد سره تعلق څومره دی هغه دا نه ګوري چې دې استاد خو یو مرکز جوړ کړی دی یو مدرسه یې جوړه کړې ده خو د دې مرکز او د دې مدرسې تعلق د خپل مرکز سره څومره دی دې ته له خیال کوي
یو استاز به ستا استاز دی ستا ورسره مینه وه خو که ته هغه پورې مینه وساتې نو مثال به داسې لکه د ټرانسفارمر نه تار راغلی یو میټر یې لګېدلي خو که میټر سره تا تار لګولی او د ټرانسفارمر نه یې کټ کې نو میټر بېشکه 3 فیز دی خو بجلي به نه درکوي بلب به نه بلی تر څو چې د هغې تار د ټرانسفارمر سره نی لګېدلی کوم استاز کومه مدرسه کوم مرکز چې د هغې تار د مرکز سره نی لګېدلی یاد ساته که څه کال نه نو بل کال او که بل نه نو بله هغه به په زوال راځي هغه به ختمیږي هغه استاز به هم ختمیږي هغه مرکز به هم ختمیږي او دا به ستاسو په بادرای باندې کېږي چې په دې پوه شئ چې کوم استاز کوم مرکز د خپل مرکز نه کټ شه نو بستره کې راواله او زه لړم سلام علیکم او بل مرکز ته ځه بیا به هغه ټیکي او دا د هغه استاد سره احسان دی دا د هغه سره ښېګڼه ده او که ته وایې چې نه دا مې استاد دی او ده سره به یم او دی به خیر دی او خیر دی هغه استاد به ستا د لاسه ګمراه کېږي ستا د لاسه به په غلطه لاره ځي ځکه د هغه به په زړه کې راشي چې ما سره خلک شته که نه زما څه ضرورت دی نو هغه استاد به ستا د لاسه روان شي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د کوفې نه راوته نو خلک ورسره روان شو نو چې خلک ورپسې را روان شو نو هغه ودرېده او خلکو ته ویل قوموا عني فإنها ذلة للتابع وفتنة للمتبوع ودرېږئ ما سره مه راځئ ځکه دا ستاسو لپاره ذلت دی زما دپاره فتنه ده ما ته به شیطان په زړه کې واچوي چې ته ډېر غټ سړی دنیا در سره ده کله چې د یو سړي په زړه کې دا راشي نو هغه بیا ځان یو مستقل ونیکي او بیا جدا لاره باندې روان شي نو اخري کې بیا یوازې ناست دي ګنې چوپي بل څه شی بیا نه یې یوازې ناست دي نو تاسو به د خپلو استادانو سره ظلم نه کوئ او ظلم دا دی چې استاد په غلطه لار روان یي او ته ورپسې روان یې نه هغه راتاو که او هغه ته ووایه لار دې غلطه کړې ده ځکه تا پېژنم نو ګورې تا په مرکز پېژنم زه تا پیژنم تا په جماعت پیژنم ستا نه ښه مولیان شته زه چې تا له راغلی یم د دې وجې چې ستا د مرکز سره تعلق دی نو جماعت به منظم وي او که داسې نه یې نو ستاسو د لاسه به جماعت ټوکړې کېږي موږ خو به یو یا به نه یو ټول عمر څوک ژوندی نه وي خو که تاسو جماعت منظم غواړئ نو د هغې طریقه دا ده چې مرکز ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا او یو روایت کې راځي راسو کذبیبته تاسو به د خپل امیر حکم منئ اطاعت به کوئ اگر که غلام حبشي او اگر که د هغه سر وړوکی غوندې د اوس کې عمره سري تاسو به د هغه اطاعت کوئ دا نه دي ویلي چې د هر یو به کوئ ځکه چې هغه یو ځای سره تړلی نو ټول به یو که نه هغه ځای تړلی او هغه ځای تړلی او هغه ځای تړلی جماعت به روان شي په میډیا باندې طلباو خو نن سبا هر یو څخه موبایل دی وړم دی فیسبوک دی خو بعضې خلک هغه ډېر بېوقوفه او قمقلي او هغه قمقلتوب د هغوی متعدي قمقلتوب خورئ لکه هغه بله ورځ یو مثال درکومه ما وی هغه مفتي عبدالشکور اکسیډنټ کړی وفات شوی او شهید شوی یو ښه سړی ما سره یو دوه نشسته شوي او عجز غوندې سړی الله دې وبخي یو فطرتي تقاضا دای چې بچا تکلیف راشي نو ته بې خفه شه نو ما هغه ته دعا وکړه فیسبوک باندې هغه راغلل او ما د یو څو کسانو کمنټونه ولیدل موت المبتدی فتن فی الاسلام نو موت المبتدی فتن فی الاسلام خو دغه اول خو وګوره چې مبتدی دی او که نه ته
نو انا چې ظالم وي کاکا نه اول دا خوند نه کوي دا زمون سره نه خایي مسله من سره خایي زما عمره کلک هېڅوک نشته ځکه ما ډېر صلی الله ته ورکړې ده په ما ډېر امتحانونه راغلي او دې ټیکولا دي ته پته ده ما ته ډېر د پیسو او د دولت او د څیزونو پیشکشونه هم شوي دي او ما هغې الله ته ورکړې ده زما عمره کلک په دې جماعت الحمدلله ما د ځواني قربان کړې ده ما خپل کور خوشه پرېښودی او په نیمو نیمو شپو باندې زه ګرځېدلی یم ما خپلې پیسې لګولي دي او منډې مې والي دي ملګرو پکې را سره ملګرتیاګانې کړي دي نو ما تقریبا دا 40 کاله محنت کړی د دې جماعت دپاره او الحمدلله هغه جماعت الله نور مخکې بوتلی خلک د مدرسو خدمت لا ګرځېدلي زه د جماعت خدمت لا ګرځېدلی هغه خلکو سره غم خادای ساتلي دي چې هغه مالدار وو چې هغوی به پیسې ورکړي چانده به ورکړي دولت به ورکړي ما د هغه چا سره ساتلی چې هغه عجز دی هغه غریب دی خو هغه مخلص دی ښه ملګری نو ما د هغه سره زیات تعلق ساتلی او د هغه مې زیات خیال ساتلی دا جماعت زما دی دا زما میراث هم دی ما ته میراث هم پاتې شوی او دا زما دین هم دی ایمان هم دی غیرت هم دی نو په دې جماعت باندې الحمدلله ما قربانۍ ورکړي دي او چې زه ژوندی یم نو بیا به هم په ورکوم نو زه ستاسو نه هم دا امید کوم د طلباو نه چې تاسو مرکز ته ګورئ د مرکز دا کوم هدایات دي نو په هغې باندې چلیږئ یو کس به وي هغه به موږ ټول جماعت بدناموي نو موږ به جماعت بدنامي ته نه پرېږدو موږ به دا خپل جماعت ساتو سبا به انشاءالله موږ دعا کوو اختتامي هغې کې به موږ تاسو ته دعا کوو تاسو به موږ ته دعاګانې کوئ او کوم ملګري چې هغه په دې درس کې شریک شوي دي ما به کله کله چاته غوسه هم کړي خو غوسه ما په دې نیت نه ده کړې چې زه ځان زورور کړم او نه زه زورور یم زه کمزوری یم او زه عاجز سړی یم زه مست او مالدار هم نه یم خو زه که غوسه مې کړي نو په دې نیت چې یو طالب به غافل ما به اواز ورکړی بسه نیغ شه ولې یو خوا بل خوا ګورې د صرف په دې نیت چې دې څه زده کړي او د دې خیر او فایده ورسي بیا هم که یو چاته تکلیف رسېدلی زما زه د هغې معافي غواړم زه تاسو ټول زما بچي او په بچو پلار ډېر میني او پلار غواړي چې زه بچي له تربیت ورکړم یو پلار دا نه غواړي چې زما بچی دې بې سره یو پلار دا نه غواړي چې زما بچی دې جاهلي دا نه غواړي چې زما بچی دې ځان بدنام کړي او یا دې بل بدنام کړي زه به څنګه دا برداشت کړم او په خدای یقین وکړئ چې امان ژوندی و ما ته په امان او په طالب کې فرق نه معلومېده او اوس هم راته نه معلومېږي ما ته هغسې دي څنګه چې راته هغه و تاسو راته هغسې خواږه او ما ته پته ده چې څنګه چې تاسو ته زه خوږ یم ما ته خواږه نو داسې درته زه هم ډېر خوږ یم تاسو هم په ما ځان قربان وي ما ته پته ده خو الله دې دا مینه او دا محبت همیشه دپاره آباد لري الله دې زموږ دا تعلق همیشه دپاره آباد لري زما امید دی چې تاسو په مینه باندې ناستئ زموږ د جماعت ډېر بهترین علما مېلمانه خدمتګاران هغوی نن راغلي دي او سبا به هم راځي هر یو به دا فرض کوي چې زه قربیم او دغه مېلمه دی د مېلمو به خیال ساتئ اوس زموږ مولانا سمیع الحق پېښوري هغه هم راغلی تشریف یې راوړی مولانا عبدالحق رباني هغه هم راغلی نور خو مخکې امیر صاحب تاسو ته ووایي چې کوم ملګري راغلي وي نو که تاسو په مینه ناستئ
نو څه ملګري که هغوی نظمونه وایي هغوی به خپل نظمونه هم وایي او د دوی بیانونه به هم وشي اخري شپه په خوند یې تېره کوي او په خوشحالۍ تېره کوي او په مینه او په محبت یې تېره کوي او سبا په مینه او په محبت به روان شي الله خپلو کورونو ته په خیر او په خوشحالو راسو او الله بیا د پنځګینو د اوبو د څښلو او د قرآن د علومو د حاصلولو لپاره دې ځای ته راوله او الله د دې ځای سره مینه او محبت نور هم زیات کړه الله دې ستاسو د ټولو علم نافع نصیب کړي څه بیماران دي هغوی دعا غوښتې ده الله دې د هغې بیمارانو له شفای کامله ورکړي دعا وکړئ زموږ چې څومره مشران وفات شوي دي الله دې د هغوی قبرونه منور کړي او الله دې هغوی له هغه جهان ښایسته کړي څومره مېلمانه ملګري چې دې ځای ته راغلي دي الله دې هغه ټول خوشحاله کړي دې ځای سره څوک معاونت او ملګرتیا کوي الله دې د هغوی کورونو کې د هغوی مالونو کې ډېر خیرونه او برکتونه واچوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته ماشاءالله د قائد محترم د امیر محترم د خصوصي بیان او د هدایاتو نه وروستو څه زمونږه شعرا ملګري دي چې هغوی به خپل نظمونه وړاندې کوي ګرانو خوږو طلبای کرامو تاسو د قائد محترم دا خبرې د زړه په غوږونو واورېدې